السلام علیکم. زه جهانزیب یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننی ټاپک زموږ د ایکس لوکپ باره کې دی. وی لوکپ او ایچ لوکپ باره کې ما ویډیوز جوړ کړي. نننی ویډیو به موږ ایکس لوکپ باره کې کوو. ایکس لوکپ دا د ایکسل یو ایډوانس فنکشن دی چې په دې کې وی لوکپ او ایچ لوکپ یا لوکپ ټول پراپرټیز موجود دي او څنګه دا په دواړو قسمو ټیبلو کې هم کار کوي. دا ورټیکل پام کې چې کم ټیبل یا هغې کې هم کار کوي او هارزنټل پام کې چې کم ټیبل وي هغې کې هم کار کوي. نو دا د کلی کېږي څنګه د دې داسې خو د دې لاجک ډېر سیوا دي، خو په دې کې چې کم ریکوایرډ لاجکس دي صرف 3 دي، لکه لوکپ ویلیو، لوکپ ارے او ریټرن ارے. د دې ضرورت دی، دا پرماننټ لاجکس دي او دا ضرورت دا ریکوایرمنټ دی. او دا نور چې کم دي نو دا ریکوایرډ نه، دا آپشنل دي. نو موږ به صرف آسانه کوو به ځان ته، نو صرف دا 3 لاجکس به اخلو، لاجک 1 2 او 3 چې په هغې کې لوکپ ویلیو ده، لوکپ ارے ده او ریټرن ارے ده. دا ریکوایرډ دي. نو موږ به په دې باندې باز وکړو او آسانه وکړو. دغه شان لاجک 4 اف نټ پاؤنډ دا هم په څه کنډیشنو کې استعمالیږي. او بیا میچ موډ چې کم دی دا هم څه کنډیشنز داسې راځي په دې کې استعمال شي، خو زیاتره موږ صرف شارټ فارموله استعمالو چې ریټرن ارے نه پس بریکټ کلوز کو او بس صرف داسې سمپل یې ولیکو، لکه لوکپ ویلیو، لوکپ ارے او ریټرن ارے. دې نه پس بریکټ کلوز کو او خپله فارموله کمپلیټ کړو. راځئ چې مخکې ځو چې مخکې د لاجک باره کې خبرو وکړو. لاجک 1 د دې لوکپ ویلیو ده. دا لوکپ ویلیو خو تاسو څه پته ده چې لکه فار ایگزامپل دا یو ټیبل دی، دې کې ما سره صرف امپلای نمبر موجود دی دا او دا نور انفارمیشن موږ له پکار دي. نو دا امپلای نمبر ما سره موجود دی، نو دا زما په دې فارموله کې لوکپ ویلیو شوه. او دا نور ډیټیل چې کم دي دا به زه د دې ډیټا بیس د دویم ټیبل نه روباسم. نو زما سره په دې ټیبل کې به بیا چې دا یو ټیبل دی، دا کالمز دي، کالم A B C D E F. نو دا په کالمز کې په دې ټیبل په دې دویم ټیبل کې ډیټا موجوده ده. نو زه به د دې ټیبل نه د بل ټیبل ته د ایکس لوکپ په واسطه د ایکس لوکپ په فارموله باندې به ډیټا روباسم. نو دې کې لاجک 2 چې کوم دی دا لوکپ ارے ده، هغې کې لوکپ ویلیو ده. هغه لوکپ ویلیو ما ته په دې دویم ټیبل کې امپلای نمبر چې ما سره موجود دی، نو دا لوکپ ارے ما سره لاجک 2 راځي. لاجک 3 په دې کې هر قسم هر یو کالم کېدی شي. چې موږ له فرض که امپلای نیم پکار وي، نو ما سره کالم بی یا سی شو، په دې کالم کې موجود ده. نو موږ به ریټرن ارے داخلو، که نه ما د ریکس فادر نیم پکاري، نو موږ به بیا لاجک 3 کې ریټرن ارے داخلو، دا به سلیکټ کوو. دغه شان کو نیشنل آئی ډي یا موبایل نمبر یا ویلیج نمبر، نو موږ به ریټرن ارے کې صرف دغه ټیبل کې به دا سلیکټ کوو. نو دا د وی لوکپ نه ډېر آسان دی، د ایچ لوکپ نه آسان دی، ځکه چې دې کې موږ ټول ټیبل نه سلیکټ کوو. بس ما له څه پکار دي لوکپ ارے کې به سلیکټ کړم او ما له د هغې په واسطه کومه ډیټا پکار ده هغه به زه په هغه کالم کې سلیکټ کړم. بس په دې کې ما د امپلای نیم پکار دی، پس نو زه به صرف هغه کالم ایز اے ریټرن ارے سلیکټ کړم. په دې کې لاجک 4 او لاجک 5 به سمپل یې داسې ووایو چې لاجک 4 هم څه کنډیشن کې استعمالیږي چې کله دا ډیټا دا ته میلاو نه شي، نو بیا کم میسج پکار دی، څنګه چې موږ په ایپ فنکشن کې استعمالو، هغې مخکې بحث وکړو مخکې ویډیوګانو کې. دغه شان لاجک 5 هم میچ موډ دی، خو فرض که هغه ایګزیکټ میچ ته میلاو نه شي، نو بای ډیفالټ په 0 راځي. خو نه ایګزیکټ میچ نه موږ ته سمالر ویلیو کې میلاو شي هغه ډیټا ریزلټ، نو -1 کې راځي. کو لارجر کې میلاو شي نو +1 کې به راځي، او کو نه وایلډ کارت کې میچ کې میلاو شي نو 2 به راځي. موږ به لاجک 4 او لاجک 5 پرېږدو، خو بس صرف او صرف 3 لاجکس کې به لوکپ ویلیو یا لوکپ ارے او ریټرن ارے کې بریکټ کلوز کو او خپله فارموله به کمپلیټ کړو. بس دا یو ایکسل شیټ دی چې د ایکس لوکپ په فارمولې په واسطه سره به موږ د دې ټول ټیبل چې کوم زموږ ډیټا بیس دی د دې نه به ډیټا راخلو او چې څه ریکوایرمنټ وي هغه به کوو. ما سره چې دا دویم کم ټیبل دی په دې کې لکه په دې کالمز مختلف کالمز کې ډیټا موجوده ده، ډي کالم کې هم ده، سی کې هم ده. اوس
مونږ به وی لوک اپ کې صرف او صرف په ټیبل په حساب سره لګیو، خو په دې کې مونږ په ایټ ا ټایم په درې سیزونو سره چوم کولی شو. لکه ما سره امپلای نمبر دی، بیا پرس کې امپلای نمبر نه نو شناختی کارت نمبر دی، نیشنل آی ډي نمبر دی، کو هغه نه موبایل نمبر دی، نو زه به د هغې د دې درېواړو سیزونو په واسطه سره دا کوم ډیټیل چې ماله نور پکار دي دا به د ایکس لوک اپ په فارموله ویلي ایزي راوباسم، ډېر په اسانه به راوباسم. نو دغه شان د دې استعمال به هغې کې به سیلوم لاک کېږي، سیل لاک دپاره به پور استعمالو او څنګه چې مونږ په نورو فارموله کې استعمال کړي. نو لہذا مونږ به پیله سټارټ والو د امپلای نمبر نه. ما سره امپلای نمبر لوک اپ دی او زه به امپلای نمبر کې سر څنګه کوم دا هغه به استعمالوم از ایکول ټو ایکس لوک اپ په ولیکم. ایکس لوک اپ کې ما نه پیله غواړي چې لوک اپ ویلیو ادا ده او امپلای نمبر سره کاما به ولګوم. بس ما نه دا غواړي چې دا تو په څه کې کتل غواړي، نو لوک اپ ارې ته به زه په دویم ټیبل ته لاړ شم او هغه امپلای نمبر ځکه چې ما سره موجود دی ټول ارې ټول کالم به زه سلیکټ کړم، بیا به کاما ولګوم. اوس ما له په دې ټیبل کې ورپسې چې کوم خالي دویم ټیبل چې دی هغې کې ما له امپلای نیم ډیټیل پکار دي. نو دا امپلای نیم په دې ټیبل کې په کم کالم کې موجود دی، زه به سلیکټ کړم. نو دا د دې ریټرن ارې شوه. نو بیا به په دې پسې بریکټ کلوز کړم. دا درې لاجکس پوره شو چې انټر کم نو د هغې انفارمیشن به بالکل راغلی، صحیح کار به یې کړی. دا ډېره ایزي فارموله ده. ایکس لوک اپ ډېره ایزي ده د وی لوک اپ او د ایچ لوک اپ په نسبت. دغه شان زه به اوس بیا د دې نور انفارمیشن د راویستلو کوشش وکړم او دا فارموله به استعمال کړم. بس په دې کې هغه شان ډالر ساین ما ولګو، F4 ما پریس کو او ما د دې سیل ویډیو لاک کړه او دواړه ټیبل یې مې لاک کړه، یو لوک اپ ارې او ریټرن ارې دواړو ټیبل یې مې لاک کړې او انټر مې پریس کو او بیا مې دا ډریګ کړو. اوس ما دا نور انفارمیشن پکار دي، خو څنګه چې ما دا ډریګ کو نو صرف او صرف زه اوس د فادر نیم چې کم کالم کې لیکلی شوی، فادر نیم اوس په اف کالم کې لیکلی شوی دی. نو زه به راشم سمپلی دلته به ریټرن ارې چې کم در دي د کالم دا به بدل کړم، دا به اف ته اف په دې کې ولیکم ځکه چې په اف کالم کې موجود و. نو زه به پریویس کالم بدل کړم او اف په کې ولیکم. باقي فارموله ټیک ده، هغې کې څه چینج ضرورت نشته. بس انټر به پریس کړم، دی بالکل صحیح کار وکړو. دغه شان د ویلیج نیم دپاره به هم زه اول هلته وګورم ډیټا بیس کې چې دا په کم کالم باندې موجود دی. نو زه به سمپلی لاړ شم او دا ریټرن ارې کم چې ټیبل دی یا کم کالم سیل انفارمیشن دی نو هغې کې به زه سلیکټ کړم، یا به دا ټول ډیلیټ کړم دې ځای نه او صرف چې کم د ویلیج والا کالم دی به ټول سلیکټ کړم او بیا به دا لاک کړم، دا F4 کې او دې حساب سره به دا زه انټر کړم. دغه شان ما له اوس د موبایل نمبر چې کوم انفارمیشن دی پکار دی د امپلای نمبر په وساطت سره، نو زه به هم هغه حساب وکړم. په دې کې به صرف را بشم او د موبایل د نمبر چې کوم کالم دی د هغې هغه انفارمیشن به دې کې ایډ کړم. بس موبایل نمبر په کم کالم کې موجود دی، په ډي کې دی، ای کې دی، اف کې دی، څه کې دی، هغه حساب سره به هغه انفارمیشن دې کې واچوم او دا به کار شروع کړي. نو اوس تاسو څنګه چې تاسو وکتل مونږ زموږ پیله چې کوم دغه د امپلای نمبر په حساب سره ایکس لوک اپ مونږ استعمال کو او هغې ډېر صحیح کار وکړو. اوس په راشو فرض که د امپلای نمبر په ځای مونږ سره نیشنل آی ډي نمبر نو څنګه سرچ پکو، سمپلی وضو او ایکس لوک اپ اوس په یو بله طریقه باندې راولو. په دې طریقه باندې هم ډېره په اسانه باندې کېږي. په دې کې لوک اپ ویډیو دا ده ما سلیکټ کړه وشو. اوس په دې کې ما له لوک اپ ارې پکار ده. لوک اپ ارې په دې ټیبل کې چې دا نیشنل آی ډي نمبر کم کالم کې موجود دی اب ټول سلیکټ کړو، ادا دی ما سلیکټ کړو. دغه شان ریټرن ارې دپاره به هم دغه ایکسرسایز وکړو. ریټرن ارې ما سره دا امپلای نیم پکار دی
امپلای نیم چې په کم کالم کې موجود دی هغه زه ټول سلیکټ کړم. دا موږ سلیکټ کړو، بس اوکې به پریس کړم او دا زه هم دغه ځای کې لاک کولی هم شم. F4 بس سلیکټ کړم هم به لاک بشي. دا طریقې هم ده. اوس په دې طریقو باندې هم تاسو ایکس لوکاپ استعمالولی شئ. اوس بله طریقه دا ده چې زه په فارمولا فنکشن ته ورشم چې ایکس لوکاپ زه راوړم او لوکاپ دغه فنکشن ته به ورشم. په دې کې که فرض که ما ته میلاو نه شي نو زه به هر ایک فنکشن ته ورشم او دې کې به سرچ کړم ایکس لوکاپ ولیکم او اوکې به پریس کړم. په دې کې ایکس لوکاپ راشي هم هغه حساب سره به راشي، خو دا یو بله طریقه ده چې څنګه به ایکس لوکاپ استعمالیږي. دا څو کتل چې اوس نیشنل آی ډي کم کالم دی اماله پکار دی هغه زه دغلته سلیکټ کړم څنګه چې ما په پریویس سټیپ کې وکړل. دغه شان به د فادر نیم دپاره چې کم کالم دی هغه زه ریټرن ارې په حساب سره سلیکټ کړم او دا ما ته په دې کې ښه یم دا فارموله چې یاره تا دې ځای کې دا سلیکټ کړل او دا نور ما سره آپشنل دی. نو دا نور لاجک چې کوم دی کې به دواړو سره لیکل هم نه کوم او حساب سره به کوم. دغه شان په دې کې ما د ویلیج نیم پکار نه دی ایکول ټو ایکس لوکاپ شو. ما سره دا لوکاپ ویلیو ده او دا کم دی کې پرته رانه دا به سلیکټ کړم ټول. بیا یو ډالر ساین حساب سره F4 به پریس کړم دا به لاک شي او بیا ما له څه پکار دی ما له ویلیج نیم پکار نه. ویلیج نیم په کم کالم کې موجود دی هغه انفارمیشن به دی کې زه هغه ریټرن ارې به زه سلیکټ کړم ټوله چې ما ټول ریټرن ارې سلیکټ کړه نو بریکټ به زه کلوز کړم او انټر به پریس انټر به کړم. دې حساب سره دې پورې هم د فارمولې ډېر سکسسفولي کار وکړو. اوس ما له موبایل نمبر پکار دی نو دا بس سمپلی دا چې ما F4 پریس کو نو دا سیل انفارمیشن یا سیل لاجک چې کوم دی دې لاک شو. ما دا ټول لاک کړل او دا مې ټریک کو. اوس موبایل نمبر په کم کالم کې موجود دی په ایچ کې دی نو ایچ په زو ریټرن ارې کې به زه دا چینج کړم ایچ په کم سمپلی ایچ مې کو او بیا به زه دا انټر کړم نو دی هم د کنیشنل آی ډي حساب سره دی سرچ وکړو. اوس ما له یو بله طریقه لکه اوس ما سره موبایل نمبر موجود دی نو په دې به څنګه سرچ کوم دی سمپلی دا به زه ولیکم چې ایکس لوکاپ دا اوس ویلیو ده ما سره اوس دا انفارمیشن موجود دی. موبایل نمبر چې کوم ارې کې موجود دی نو دغه به زه سلیکټ کړم په پیله سټیپ کې. بیا د ریټرن ارې به زه ګورم چې زما ریکوایرمنټ د امپلای نیم دی نو زه ټول سلیکټ کړم دا د ریټرن ارې شوه او بریکټ به کلوز کړم او انټر به پریس کړم. دیم سی کار وکړو. اوس په دا سیلز لاک کړم څنګه چې ما بل سټیپ کې لاک کړو هغه حساب سره به F4 پریس کوم او سیل به هم د لوکاپ ویلیو به راکړم هم به د لوکاپ ارې حساب سره هم لاک کړم او دا به ډریګ کړم نو دا نور انفارمیشن به په خپله راشي ځکه چې ما په دې کې د ریټرن ارې سیل هاډو لاک کړی نه دی. بس هغه په خپله اټومیټیکلي کار وکړي ځکه چې ما په د صرف د پیره دوه چې کوم انفارمیشن دی لاک کړل او اخري چې کوم زما د ریټرن ارې ده هغه سیل ما نه لاک کړی نو دا حساب سره ډېر سکسسفولي کار وکړو او F4 یا ډالر ساین یا F4 ما استعمال وکړو او څنګه چې ما مخکې نور فارمولو کې استعمال کړو. نو ناظرین ما په دې کې زه اوس څنګه چینجز کوم هغه په دا سکسسفولي کار کوي. فار ایگزامپل د امپلای نیم د یو بل کس یا هغه زه سلیکټ کړم د هغې به حساب سره دا خاصي کار وکړو. اوس ما سره یو بل شناختی کارډ نمبر دی فار ایگزامپل دا یو دی دا زه کاپي پیسټ کړم دلته چې دا کار کوي که نه وګوره دې هم ښه سکسسفولي کار وکړو. یا ما سره موبایل نمبر دی زه به فار ایگزامپل دا یو موبایل نمبر دی دا زه سرچ کوم نو دا هم ښه صحیح کار کوي. نو مطلب دا چې دې فارمولې ډېر په طریقه باندې کار شروع کړو او ډېر سکسسفولي کار شروع کړو. نو ما په دې ویډیو کې په مختلف طریقو سره تاسو پوه کړئ چې یاره ایکس لوکاپ فارموله څنګه استعمالیږي او څنګه طریقه باندې لیکل کېږي. دې کې به کم ویډیو تاسو لاک کوئ او ډالر ساین یا F4 فنکشن به پکې څنګه استعمال کېږي F4 کی به پکې څنګه استعمالیږي
نو